ولې چې دې ځای کې په 15 کاله موږ چې په پاکستان کې اوسېدلي دلته موږ خپل کاروبار روزګار کارخانې او مختلف کاروبارونه دلته لرو. بل دلته زموږ د تعلیم د بچو تعلیمونه دي، تعلیمونه به په نیمایي کې پاتې شي، په یونیورسټیو کې او په سبقونو کې دې کې به پوره فرق راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملک غلام سخي دی. د تیرو 15 کالو نه په پاکستان کې اوسېږو. موږ د پاکستان د عوامو نه او د پاکستان د حکومت نه ډېرې ښې خاطرې لرو. خو اوس چې کومه فیصله شوې ده دا زموږ او د دواړو ملکونو په دوستانه دغه باندې سره یو بد اغېزه به واچوي او د دوی د 15 کالو خواري او محنت چې د موږ پورې کړی دی دا محنت به زما په نظر باندې هسې ابس لاړ شي. ولې چې دې ځای کې په 15 کاله موږ چې په پاکستان کې اوسېدلي دلته موږ خپل کاروبار روزګار کارخانې او مختلف کاروبارونه دلته لرو. بل دلته زموږ د تعلیم د بچو تعلیمونه دي، تعلیمونه به په نیمایي کې پاتې شي، په یونیورسټیو کې او په سبقونو کې دې کې به پوره فرق راشي. او بل ډېره جدي فیصله یې کړې ده حکومت 10 لکه افغانان مهاجرین د پاکستان نه سره د کاروبار سره د کارخانو سره د کورونو دا ممکنه ده چې د پاکستان د خاورې نه ووځي. نو موږ غواړو چې دې کې موږ سره وخت راته وغځوي او ټیم درته راکړي، دې باندې د فیصله باندې نظرثاني وشي. نو موږ وځو، موږ خپل خاورې ته ځو، خپل ملک ته ځو، ښه په خوشحالۍ باندې ځو، د دوی شکریه ادا کوو. د دوی شکریه ادا کولو سره موږ خپل خاورې ته تیار چې لاړ شو. خو لکه زموږ چې کوم دلته کاروبار دی روزګار هم دی، زه په خپله چې کوم ځای کې اوسېږم خزانې کیمپ کې اوسېږم، زه په خپل کور کې د بچو سره د فامیل سره 19 کسان یم. زه په کور کې 7 کمرې لرم.